ناشنا حدیث ارتوایما په دغه حدیث باندې اگر چې بعضی علماو د ضعف یو خبرم کړي چې دا حدیث لګوندې سند په لحاظ باندې ضعیف هم دی، خدا اعمال دی ضعیف حدیث په اعمالو کې چې باغې کې ترغیب وي، باغې کې خلق نیکو اعمالو په طرف باندې راځي، نو هغه بیانول بالکل جایز دی، صحیح دی، باغې کې د محدثینو په نسبت باندې هیڅ خبره نه، ځکه په دې کې هم څه دي اعمال دی، اعمالو په طرف باندې ترغیب دی، هغه حدیث دا د اوریدو قابل دی. اما عائشہ سیدہ صدیقہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ مبارکہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام څه فرمائی اغینا دا حدیث مبارک روایت تے اغا مبارک فرمائی چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې شاب ویلکگی او ځوان تا وی چې او ځوان هو او یحب السماع دا زبورته په دی وخت کې دا غانا بجانا به ورته وای ماغه زمانه چې کومه غانا بجانا وا کوم سور بو وچ دغه انسان نبی له صلوات و سلام په زمانه کې به دغه سما سره دغه غانا بجانا او ریدو سره د موسیقي چې کوم آلات دی هغه سره به ډیر شوق به ور سره بس او به هغه زمانه کې هر قسمه خلقو دا شی به ډیر زیات خو خاو ټول کال به تقریبا په دې کې مشغول او هغه سره بیا ځان مشغول آو دغه ځوان عائشہ مبارکه فرمای چې کله به د ذوالحجې میاشت وکتای شو او اعلان به وشو د هغه زمانه مطابق چې میاشت وکتای شو او سبا د ذوالحجې پیلنې ورځ او شپه دا وی چې دغه صاحب با دا ټول آلات د موسیقي شو یا څه شی به چې کوم ځکه به شغلو دا ټول به چټی کا دا ټول به پرې خو دا یو طرف ته به کاو روزي به شروع کړي او عبادت به په دغه شپو کې کړه وی چې ځل حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ځوان ربو غوخته راشد کله چې راغی عائشہ مبارکه فرمای حضور مبارک ورته فرمایل اے ځوانا د دغه لسو شپو د ذوالحجینا او د دغه لسو ورځو د ذوالحجینا علاوه ته ټول کال په دې کې مشغولې او سما سره او سر سره او غانا بجانا سره هغه سره ته شوق او محبت ساتي او چې کله د ذوالحجې میاشت او کتای شي دا شپې او ورځې داخلي شي ته ارت سپری دی راشي خپل ځان رب لا یزال ته په عبادت باندې او خپل ځان په روزو کې مشغول کړي پختنې ته روغړه چې دا سی ولې کړي لکه د دې لپاره څه باعث دی څه وجه ده شیخ وبوي کنه وی چې دغه ځوان ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وجدا چې دا لس ورځې دا مناسک الحج ورځې دي دا لس ورځې داسې ورځې دي چې په دې کې مؤمنان مسلمانان حج ادا کوي دا لس ورځې په دې کې یو ورځ د هغې ته ویل کېږي عرفه دا لس ورځې په دې کې یو ورځ د هغې ته ویل کېږي یوم الترویه اتم ذوالحجه چې حاجیان بالکل د دې ورځ نه ابتدا کاو احرام وتړي غسل وکاو مینا لذي دوی څوک واپس دیرې لراځي څوک عملته شپه تیره کا او بیا هغې نه پس چې سباله نهم ذوالحجه ده نو بیا لاړ شي عرفات میدان له عرفات کی وقوف کا او بیا لارشی مزدلفه لا التجمع بین الصلاتین کا د ماخام منسپریدی د ماخستن پټیم کې وکا او بیا سحر کې چې د وقوف مزدلفه وکا الت ادریږي او بیا داغه نه پس په لسم ذوالحجه باندې بیا راشي مینا میدان لراشي جمرۃ العقبه ولي غټ شیطان ولي بیا قربانی وکا بیا حلق وکا او بیا داغه نه پس کوم دینو دو قربانی نه پس جمرۃ العقبه مولي قربانی موکا حلق موکا بس احرام نه آزاد شي کپڑے واچي بیا په لسم ذوالحجه باندې طواف زیارت وکا بیا د طواف زیارت نه پس سعی بین صفا والمروه وکا او بیا په یو لسم باندې درې شیطانان ولي بیا په دولسم باندې درې شیطانان چې واجب دي اغولی دا ټول په همدغه ورځو کې دا لګیای مدا حجیان ادا کوي او بیا صرف اور صرف دا غې نه پس واجبات او فرایض ختم شي تقریبا یو طواف وداع رخصتي طواف پاتې شي چې غیر مکان چې په مکه مکرمه کې څوک نو اوسېږي هغه لپاره واجب او لازم نه بس هغه یو طواف پاتې شي یا رسول الله مبارکه دا ورځ او شپې دا د احکام د حج دي
نو زکه دا موسیقي او دا یو طرف تکړم عبادت په طرف باندې راځم چې په دغه ورځو کې حاجیان حج ادا کوي عرفات په میدان کې دعاګانې کا دي د وجه نه پرېدم چې حجی د عرفات په میدان کې دعا وکړه چې رب لا یزال مام پکې شامل کا بس احترام کوم مناسک حج دي بیا ورته حضور مبارک فرمایي چې ته دې د وجنه دا موسیقي او د خپل لاس شي چې کوي هغه سره تعلق پرې دی د وجنه چې مناسک حج د حج ورځې دي دا غي د احکام ورځې دي ثواب نه خبره ثواب نو خبر ثواب پته مرتشتا چې دغه ورځو د عبادت او د روزو څومره ثواب دی حضور مبارک ورته فرمایي چې زیات د ثواب بیانو دا ثواب زتا سو ته بیانوم وای اوري حیران کون دی که حیران کون نه دی حضور مبارک ورته فرمایي واورا خبره ده چې احترام د وجنه د موسیقي او سما اوریدل پرې دی او داستانیت ته چې دا د مناسک حج ورځي دي حجان پکې حج ادا کوي چې هغه دعاګانې کوي چې زمام الله تعالی په دعاګانو کې شامل کا دا ډیره خبره ده خو ته پته ده کوم یو انسان حضور مبارک ورته فرمایي چې د اول ذل حج نه وخلا تر اوم ذل حج جې پورې دا او واړو ورځو چې هر یو وي ننوي سباوي بل ورځوي اول ذل حج نه وخلا تر اوم ذل حج پورې حضور مبارک ورته فرمایي چې کوم یو انسان یو روزه ونسي یو روزه تا ته پته صاحب څومره ثواب دی دومره ثواب دی لگا انسان چې سل غلامان د الله جل جلاله رضا لپاره آزاد کا دومره ثواب دی لگا انسان چې د حاجیانو لپاره سل او خان قرباني او ذبح کا او دومره ثواب دی لگا انسان چې سل او خان مجاهدینو لپاره فی سبیل الله په لار کې صدقه او خیرات کوي دومره ثواب دی یوی روزي حضور علیه السلام ورته فرمایي او بیا څور ته فرمایي چې کله چې اتم ذل حج راشي چې هغه تسویل کوي یوم الترویه او په هغه ورځ باندې څوک روزه ونیسي تا ته پته چې د دې ورځې څومره ثواب دی او ته فرمایي دا ټول شیان د سلو نه زر کړه دومره ثواب دی لگا زر غلامان چې انسان د الله په لار کې آزاد کا دومره ثواب دی لگا زر او خان چې د حجانو لپاره انسان قرباني کا او دومره ثواب دی لگا زر اسنا چې د مجاهدینو لپاره انسان فی سبیل الله د جهاد په لار کې ورک نبی له سلام او بیا ورته فرمایي چې بچي چې کله نه ذل حج شي یوم عرفه او دا غي په ورځ باندې ته روزه ونیسي حضور مبارک ورته فرمایي دا هر یو شی زر دا په 2000 باندې بدل کړه ور دی دومره ثواب دی لگا 2000 غلامان چې انسان د الله د رضا لپاره آزاد کا 2000 او خان د حجانو لپاره انسان قرباني کا او 2000 اسنا د مجاهدینو لپاره فی سبیل الله د الله د رضا لپاره په فی سبیل الله په لار کې قربان او صدقه کا ورته فرمایي 2000 او تاسو ته پته ده تاسو ته بدا 2000 غلامان آزادول یو غلام آزادول څومره ثواب دی غینم بیا ځان خبر کړی چې بیا ته د 2000 غلامانو پتم ولګي امام بخاری مسلم حدیث ده متفقون علیه نبی علیہ السلام فرمای چې کوم یو انسان یو غلام آزاد ک دغه انسان به الله تعالی په ورځ د قیامت باندې اور د جهنم نه آزاد ک چې کوم اندام یو له آزاد ک کټول یې آزاد ک اومغه اندام یې په ورځ د قیامت باندې اور د جهنم نه آزاد دی نبی علیہ السلام فرمایي دا یو غلام بیا د سلو غلامانو او بیا د زرو غلامانو او بیا د 2000 غلامانو او 2000 اوخانو قرباني په یو اوخ کې هو کسان دي دا تقریبا اول لک قرباني راځي او 2000 اسیان مجاهدین د لپاره فی سبیل الله د الله په لار کې اور کول دومره ثواب دی صرف د عرفه د ورځې د یوم الترویه د ورځې زر او د عام چې ایک نو وخت تر صد پورې سلسل موت د لپاره نه دی یو د غلام ثواب چې الله موت تعالی راکا یو د قرباني او یو د ثواب موت تعالی الله تعالی راکا او رب ته قبول او منظور شي دام زما استاد دنیا او د آخرت او د قبر او د حشر د لپاره کافی دی بس